سلامونه ملګرو په 8 اپریل باندې سورج ګرهن را روان دی. سورج ګرهن حواله سره ساينسدانانو ډېر غټ انکشافات کړي دي چې دا به یو ډېر خطرناک سورج ګرهن وي. اکثر موږ پښتو کې وایو چې نور تندر نیولې جی. اکثر د سورج ګرهن لمون پښتانه دا وایو. اصل کې سورج ګرهن دی لوي چې کله د نور مخې له سپوږمۍ راشي نو دی له سورج ګرهن ویل شي. دا مخکې هم سوزل شوی دي خو چې دا کوم سورج ګرهن روان دی حواله سره ساينسدانانو چې کوم انکشافات کړي دي په غیبه هم په دې ویډیو کې خبره کو. بل زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رمضان په اخره کې یو سورج ګرهن یاد کړی دی چې هغه سورج ګرهن چې کوم وی د قیامت یو نشانی ده. نو په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوي چې آیا دا هغه سورج ګرهن دی ځکه دا سورج ګرهن چې کوم دی دا هم د رمضان په اخر کې روان دی. 8 اپریل باندې تقریبا 2829 روزه به یا 27 روزه د بازو خلکو نو دا هم د رمضان په اخر کې روان دی. په دې باندې تفصیلا خبره کوي ډیر مرګور ان باکس کې هم میسج کړی دی حواله سره تاسو نه کول جی. نو راځو د ویډیو مین ټاپک طرف ته ټایم نه خرابو جی. په 8 اپریل سورج ګرهن روان دی او ساينسدانان وایي چې دا به ډیر خطرناک سورج ګرهن وي او دا سورج ګرهن د دنیا په تاریخ کې بنوي تیر شوی جی. لکه ډېر ساينټس دا هم وایي چې دا سورج ګرهن 400 سال مخکې یو ځل تیر شوی دی او دا 400 سال پس داسې سورج ګرهن روان دی او دینه مخکې بیا چې بل داسې کم سورج ګرهن راځي ابا هم 400 450 سال پس راځي. زما د ویډیو مقصد تاسو یې رول نه دی خو صرف یو حدیث در سره د موږ د خوږ نبی شریک کوم چې هغه کې هم د رمضان په اخر کې یو سورج ګرهن یاد کړل شوی دی چې به هم د قیامت یو نشانی وي او هغه سورج ګرهن چې کوم وي مطلب هغه رمضان چې کوم وي به اخرنی رمضان وي. لکه نور هم د قیامت نشانی دي چې لا نه دی پوره شوی نو د یاري دوه ضرورت نشته دی. الله پاک به هر څه کنټرول چې کوم دی دا الله پاک په لاس کې دی خو صرف حدیث باندې خبره کو چې کوم حدیث دی جی. د سورج ګرهن رمضان میاش اخر ورځ را روان دی. دا کوم سورج ګرهن دی دا رمضان میاشت اخر کې را روان دی او بل قیامت راتلو نشانیان چې کوم دی هغه چې کله پوره شي نو بیا به هم د رمضان په اخر د رمضان په د میاشت په اخر کې هم یو سورج ګرهن راځي چې به ډیر زیات خطرناک وي جی. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې د حدیث مطابق زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي د قیامت نه مخکې اخري رمضان کې یو سورج ګرهن واقع کیږي جی او دې سورج ګرهن نه پس په یو خوفناک आवाज هم راځي چې دې आवाज سره به ټوله دنیا ډیره زیاته ویریږي. دې आवाज اوریدو سره به مطلب یو خوف په دنیا کې پیدا شي. دې आवाज اوریدو سره به 70000 خلک چې کوم دي او به هوش شي. 70000 خلک په ور سره کانه شي چې د आवाज اوري او 70000 خلک چې کوم دي ای ور سره اړاند هم شي د سترګو نظر به هم لاړ شي او بیا به دغه سورج ګرهن نه پس د زلزلو یو سلسله هم شروع کیږي چې هغه سلسله سره به د دنیا تباہی شروع کیږي جی. د زلزلو کې به بیا وای دجال هم روزي او دجال نه پس په بیا سموده پس چې کوم دی حضرت امام مهدی هغه به هم دغه ظهور به هم کیږي جی. بیا چې کله دجال روزي دا غیلړي تاسو د علم د چې کم په ایمان کمزوري خلک ای به دجال قبول کی نعوذ بالله په هغه باندې به ایمان وروړي خو به ډیر بدبخت خلک وي. لکه به ډیر بدبخت خلک وي چې کم خلک قیامت ورځ ویني جی په دې دنیا باندې ژوند دی او د قیامت ورځ ویني نو به ډیره د خوف ورځ تاسو د لړي پتره مختلفه حدیثونه ثابت شوی هم د مختلفه حدیثو کې د قیامت دروازه ذکر شوی په قران شریف کې شوی دی چې ډیره د خوف ورځ نو به ډیره کا مطلب ډیر بدقسمت خلک وي چې د قیامت ورځ ویني جی. باقي اوس د دې رمضان خبرو کو نو شکر الحمدلله اوس هم په دنیا کې داسې خلک شته چې کلمه وای د الله پاک نیک خلک په دې دنیا باندې اوس هم ژوند دي. د قیامت نه خدا هم ده چې په دې دنیا باندې بس کلمې ویلو والا هم نوي جی. نو مطلب دا اوس چې کم سورج ګرهن را روان دی بل ورسته په 8 اپریل باندې نو کې د یاري صدا سے خبره نشته دی. د هر څه الله پاک په قبضه کې دی هر څه د الله پاک په کنټرول کې دی او بس تیر بشي مخکې هم دی نه مخکې تیر شو اغنور رڼا چې کم شو سپوږمۍ د انور مخې لته ریدا نو اغنور رڼا کم شي نو دغه رنګ سورج ګرهن به انور رڼا بلګه کم شي مطلب کمپلیټ تیار کیږي بنا د موږ په دنیا باندې چې کم رڼا ده دا خو د انور د لاس د چنور د موږ په دې دنیا باندې لګي نو رڼا شي روز شي نو چې د انور رڼا به ختم شي نو بیا خو به بالکل تور تیار شي نو بالکل تور تیار کیږي بنا په د الله پاک ذکر کول پکار دی. دا هم یو سیستم دی روان دی د الله پاک یو نظام دی روان دی نو د یاري پاک داسې خاص نشته دی او صرف د حدیث مې در سره په دې وجه شریکو د تاسو علم سره د تاسو علم کې اضافه کولو حواله سره نو د ویډیو کتلو زیات تمرن ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.